نو کچا قتل کړی دی نو د قتل یو په یو بدل، او کچا زخم پچا کې جوړ کړی دی نو د هغې مناسب سزا. دې ته قصاص وایي، برابروالی. قتل کې قسمونه دي. یو ته قتل عمد وایي. قتل عمد په وسله باندې یو بنده دې ووهو، هر قسمه وسله چې ده، که توره ده، که چاړه چاکورې، که ټوپک تماچه کلاشنکوف یا جدید نوې وسلې وي، په دې د یو بنده ووهه. یا بل یو تیره څیز دی، چاری، سسکورا، تبر یا تیره کاڼی، نو په دې وهلو چې بنده مړ شو نو دې ته قتل عمد وایي. نو په قتل عمد کې قصاص دی. او دریم ګناه پکې هم شته. قرآن کې جزا بیان شوې ده چې جهنم یې ځای دی. دریم شبه عمد ورته وایي. لکه یو بنده ولګېد بل بنده یې وهلی دی، خو په داسې څیز چې هغه وسله نه ده، لکه په غټ کاڼي یا په لرګي یې څوک او د هغې نه مړ شو، نو دې ته شبه عمد وایي. نو په دې کې ګناهګار هم دی او دیت پکې شته، خون بها دیت. او دریم ته وایي قتل خطا. لکه یو بنده په ځنګل کې ښکار باندې گزار کو، نو د ده په نظر کې ښکار ښکارېده چې ده پې ګزار وکړو نو هغه انسان و. ویې کتلو نو خطا شو، دا خو ما د ځنګل د ښکار یو ځناور ویشته، خو نظر مې خطا شوی ده او دا خو ما انسان مړ که، نو دې ته قتل خطا وایي. یا په یو کافرې ګزار کو، کافرې ویشته، ویې کته کافر نو مسلمان ته نه ولګېده، نو دا هم قتل خطا دی. یا ځان ته څه نشانه لګولې وه، نشانه یې ویشته، د نشانې په خیال یې ګزار کړی دی، هغې ته مخې ته انسان راغلی دی، نو دا قتل خطا ده. دې کې کفاره هم شته، 2 میاشتې پرله پسې روجې، او دیت پکې هم شته، دیت هم پکې دی. او بل جار مجرا د خطا، قائم مقام د خطا ورته ویلی شي. لکه یو زنانه ده غافله ده، د شپې په اړخ ووړې ده، خپل ماشوم ته د اړخ لاندې مړ شو، نو دې ته قائم مقام او جار مجرا د خطا وایي. په دې کې هم کفاره ده، 2 میاشتې پرله پسې روجې دي او دیت هم شته. دې آیاتونو کې شان نزول کې فرمایي د اسلام نه لږ مخکې په عربو کې د 2 قبیلو ترمنځ جنګ و.
او دواړو طرفو ته قتلونه شوي غلامان هم پکې مړه شوي وو اصیل خلک پکې مړه شوي وو نارینه مړه وو زنانه مړه وو د دوی لا فیصله شوې نه وه چې زمانه د اسلام شروع شوله او دا دواړه قبیلې په اسلام کې داخلې شوې مسلمانېدو نه وروستو د خپلو مړو د قصاص خبره شروع شوله یوه قبیله په قوت کې په شان شوکت کې زیاته وه هغوی ویل من تر هغې پورې نه رضا کېږو چې زموږ د غلام په بدل کې آزاد سړی وجلی شوي دي زموږ د زنانه په بدل کې سړی وجلی شوي دي زموږ نه رضا کېږو د غلام په ځای به اصیل وجنو د ښځې په ځای به سړی وجنو هلې به رضا کېږو د دوی دا مطالبه د ظلم او د جهالت وه دې آیات مبارک کې د دغې مطالبې رد وشو الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى خلاصه دا شوله چې د غلام په بدل کې هغه آزاد وجل چې هغه قاتل نه دی د زنانه په بدله کې هغه سړی وجل چې هغه قاتل نه دی دا خو ظلم دی اسلام خپل عادلانه قانون دا نافذ کړ چې چا قتل کړی دی او مقه قاتل دی پکې مړ شي که ښځه قاتله ده نو د دې په بدل باندې یو بېګناه سړی وجل ظلم دی همدغه ښځه قاتله دا دې پرې مړه شي دارنګ که یو غلام قاتل دی د ده په بدل کې یو آزاد سړی چې هغه قاتل نه دی د هغه وجل ظلم عظیم دی نو اسلام د دې قطعا اجازت نه ورکوي لکه د موجوده وخت کې هم چې د چا نه مړي وشي او دی په غوسه کې راغلی دی وسله ورسره ده نو د قاتل په کور او په خاندان کې ورغله نو چې څوک مخې له ورله هغه مړ شي دا ظلم دی اصل قاتل خپې ایستي وي هغه شته دی نه نو د هغه خپل خپلوان په هغوی باندې ډزې شروع کړي وایي په تا مې وس نه رسي او مړ به دې پلار کړم دا ظلم دی نو دې آیات نه معلومیږي چې چا قتل کړی دی په قصاص کې دی هغه قتل کړي شي که سړی وي که ښځه وي که اصیل وي که غلام او بل بې ګناه بنده وجل جایز نه دي د دې آیات دا مطلب نه دی که یو سړی ولګېده ښځه یې مړه کړله نو د دې سړي نه به تپوس نه کېږي یا یو غلام ولګېده اصیل سړی یې مړ کړه نو د نه به تپوس نه کېږي قصاص به ترې نشي اخیستی نه قرآن وی القصاص فی القتلا په مړو کې قصاص او النفس بالنفس نو چې چا قتل کړی دی نو د هغه نه بدل دی د بل چا نه نه یو مسله پکې دا ده چې فرض که یو سړی دی د هغه دوه زامن دي د دې دوو زامنو پلار چا قصدن قتل کړ نو په دې قاتل باندې خو قصاص شته خو که د دې مړي دواړه زامن وایي چې دا قاتل من بخلی دی نو بس قصاص ختم شو او که دواړو وی نه د یو کس وی چې زه بخنه کوم بل وی نه کوم بخنه نو که د یو کس قاتل معاف کو نو دا بل کس اوس قصاص نشي اغشتی
بلکې دله به دیت ورکولی شي. قاتل د سزا د قصاص نه معاف شو، خو چې کوم زوی معافي نه به کړې هغه له به نیم دیت ورکړی شي. پوره دیت څومره دی؟ په شریعت کې 100 اوښان مقرر شوي دي. 100 اوښان یا 1000 دیناره د سرو زرو یا 10,000 درهمه د سپینو زرو. نو دا سپین زر دا پکې لږ ارزانم دي او اسانم دي. نو د دې حساب کتاب وکړه. 10,000 درهمه، درهم د سپینو زرو روپۍ ده، وزن یې تقریبا 3.5 ماسې دی. نو په دې حساب باندې ټول دیت 2,900 او 14 تولې او 8 ماسې سپین زر شو. 2,916 تولې 8 ماسې. نو دې نه جوړېږي 6 سیرا 6 تولې 8 ماسې 36 سیر 36 تولې 8 ماسې. اوس د سپینو زرو نرخ په هره زمانه کې بدلیږي، هغه معلومه وه. او 2,916 تولې 8 ماسې موجوده نرخ کې ضرب ورکړه، بس دیت به ترې جوړېږي. ناتمام مافی سره مال واجبېږي، قصاص ختم شي. که د مړي وارثان ټول نه بعضې بخنه وکړي نو دیت ختم شو، د قصاص ختم شو او دیت پاتې شو. قصاص ختم شو، دیت پاتې شو. دارنګ که په مال باندې مصالحت وشي نو بیا هم قصاص ساقط شو، مال واجب شو. د مړي چې څومره شرعي وارثان وي، یعنی میراث یې د چا چا کېږي، نو قصاص یا دیت د هغوی اختیار دی. د مړي د شرعي وارثانو حق قصاص یا دیت دی، د شرعي حصو په مناسبت باندې. که دیت واغشتی شي نو دغه مال به په وارثانو داسې تقسیمیږي لکه د مړي نه چې کم مال پاتې وي. او د قصاص فیصله دا هم د ټولو وارثانو حق دی، خو قصاص کې تقسیم نه کېږي. نو که یو بنده بخنه وکړله نو حق د قصاص بدل شو په دیت باندې، نور وارثانو ته به دیت ورکړل شي. د قصاص اغشتلو حق د مړي د وارثانو دی، خو په دې د ټول امت اتفاق د اجماع ده چې دا حق به په خپله نه وصولې. یعنی قاتل به په خپله نه وجنې، دا حق به د ملک د حاکم په ذریعه باندې وصولې. بادشاہ یا د بادشاہ نائب که چېرې هر سړی خپل حق د قصاص په خپله وصولوي نو دی نه په ملک کې فتنه او فساد جوړېږي. نو دا د حکومت ذمواري ده چې تحقیقات دې وکړي، نو چې کوم بنده واقعي مجرم قاتل ثابت شو نو هغه له د قصاص سزا ورکړی شي. نو چې یو قاتل حکومت قصاصا قتل که ټول ملک کې به امن راشي، او چې حکومت د قصاص قانون نه نافذ کوي او قاتلان دغه شانتې خوش آزاد ګرځي نو په ملک کې یو لویه فتنه او فساد به جوړ شي،
ځکه د هر مقتول وارثان هغوی چې قاتل ته ګوري چې دغه آزاد ګرځي په زړه کې یو جوش جذبه راشي او د خپل بدل اغوښتلو کوشش کوي بیا دواړو خاندانونو کې ډېر مړي وشي. دا د حکومت ذمواري ده چې امن قایمولو دپاره د شریعت د قصاص قانون نافذ کړي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى اے ایمان والو كتب عليكم القصاص مقرر شوی دے و فرض شوی دے پتاسو باندے القصاص في القتلى برابر والے پمڑو کی الحر بالحر اصل بوجل شي په بدل د اصل کې والعبد بالعبد غلام بوجل شي په بدل د غلام کې هر آزاد بنده به قتلول شي د آزاد بنده په بدل کې غلام بوجل شي قتلول بشي د غلام په بدل کې کچره قتل کړي وي والانثى بالانثى زنانه بوجل شي په بدل د زنانه کې نو د قاتل او د مقتول په منځ کې به مساوات راوستي شي که ورکوټي وي که لوی وي که روغ وي که رنځور وي که اندامونه روغ وي او که شل ګوډ وي بینا وي که نابینا وي دے کہ اس مساوات تھی کہ یو شل گڑ اولگی دو روح سڑی ہے مڑکو دا شل گڑ با دے با پی برابر کریشی قتل بکریشی دا سنچی زمان کوئی روح سڑی وجلی دی او دا شل گڑ منگ سکو منگ با دا پدے چتا روح بند وجلو نا دا شل گڑ قاتل لی دے با قتل کریشی نفس کے برابر دی قاتل بقتلول شي فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان اس دے قصاص کی کچا معافی اکڑلا فمن عفی له پس اغسوک چی معافی اکڑی شلدتا من اخیه د ضرور د طرفنا شیء لسشی کلج غند معافی متوکڑی شلا دے قاتل تا د مقتول د وارثانو د طرفنا معافی شلا پورا نا نو د قتل له سزا نه خو دې بری شو خو دیت او خون بها دا به ورکوي فمن عفی له پس هغه څوک چې معافي وکړلی شله دته شیء داسې شي من اخیه د ضرور د طرف نه یو لګېدلی دی بل یې وجلی دی ورورولي د اسلام نه ده ختمه مسلمانان دي او یو بل سره رونه دي دشمنان نه دي فمن عفی له پس هغه څوک چې معافي ورته وکړی شوله من اخیه د ضرور د طرف نه شیء سلګ غونډې شي فاتباع بالمعروف نو پس تابعداري کول دی په نیکې طریقې سره و اداء الیه باحسان او ادا کول دی د دیت په احسان سره په ښه طریقې سره نو د مړي وارثان دی د مال مطالبه کوي خو سړی د تنګۍ نه چې که مړی که پاتې کېږي او د ځای نه به خوځې نه اوس به یې راکړې نه دومره سختي به نه کوي د مقتول وارث معقول طریقه باندې به مطالبه کوي قاتل به تنګۍ نه او دا قاتل چې دی نو دی به دا خوبي
په ځان کې راولي چې دی به هم ټال مټول نه کوي، در به کو پیدا به کو، نن به کو سبا به کو، ته خو زمونږ ورور یې، په 20 کاله خو به ګورې، نو داسې به نه کې چې د مقتول وارثانو د سره خو کړل، د مرګ نه یې بچ کړلي او پیسو ته جوړ کړي، نو دې پیسو کې اداء الیه باحسان په ښه طریقه به یې ورکړې، مقدار کې ورسره کمې مه کوه، په ورکړه کې ټال مټول مه کوه.